फाइनल पहला KPL चैंपियन कारवान फैमिली او خانجي زموږ د ټولو نه وګټله. KK کاروان په کوکارۍ کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونو کې ډیر پتندۍ سره کار کوي. 14 ورځې وړاندې د KPL په نوم باندې د یو کرکټ ټورنمنت آغاز کړی و چې پکې د علاقې 8 ټیمانو حصہ اخیستې وه. په هغې کې نن د کاروان برادرز او د کاروان فیملی ترمنځ فاینل میچ وشو چې د کاروان فیملی په خلو بکولو باندې فاینل میچ وګټو او همدغسې د کال 2021 KPL چیمپیون وټاکلی شو. د فاینل میچ په دستوره کې د سٹار ماډل سکول کوکارۍ ماشومانو د خپل فن مظاهره وکړه او د راغلي میلمنو نه بھرپور داد حاصل کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ډېر زبردست کسونه لاسونه په توقع کې سټار ماډل سکول د فاینل میچ د انعاماتو په وخت جوړې شوې غونډې ته د KK کاروان وایس چیرمن اختر علي خان، فنانس سیکرټري ایاز بادشاه، پرنسپل ISS سجاد خان، د فلاحي تنظیم سلامپور مشر حاضر ګل، بشیر اینڈ کمپنی منیجر منظور احمد، د IRC تنظیم ملګری محمد اسماعیل خان، د KK کاروان ممبر راجا کوثریاد او SDPO سرکل سیدو شریف محمد اسحاق خان د لوبو په حوالې سره خبرې ترې وکړي. په دې ټورنمنت کې د خوند خبره دا هم وه چې په ویکټ اخیستو، چکه وهلو، د 13 رنزونو نه سیوا رنزونو او هیټریک کولو باندې انعامونه مقرر کړی شوي وو. د تماشایانو لپاره هم د بونډرۍ نه بهر په کیش باندې نغدي روپۍ ورکړل کېدې. کرکټ چونکی زمون قومي لوبه نه ده، خو دلته ورته ډیر مقبولیت حاصل دی. د ګراوند د نشوالي له وجې نه لوبغاړو ته په لوبو کولو کې ډېرې ستونزې رامخته کیږي، خو د دې هر څه باوجود دې ځوانانو په خپل منځ کې ډېرې زبردستې مقابلې وکړې چې د کلي ماشومان، ځوانان او مشرانو ترېنه ډېر خوندونه واخیستل. کمیټۍ ملګرو هم د ټولو ملګرو د حوصله افزایۍ لپاره د انعاماتو بارانونه وکړل، چاته نغدې، چاته ګلدستي او چاته یې شیلډونه ورکړل. د رنر او د وینر لپاره د KPL چیمپیون کپ سره د نقد روپو چیکونه هم ورکړل شول. میلمنو او د تنظیم ملګرو د دوانو ټیمانو سره یادګاري تصویران هم جوړ کړل. په دې موقع د پاسون نیوز سره د خبرو ترو په وخت راغلو میلمنو وویل څنګه چې د دې د کلي د کوکارۍ مشرانو یو کاروان تنظیم مقرر کړو یو ټورنمنت، نو زه دا وایم د ټول مشرانو ته چې داسې ځای په ځای خپل ټورنمنت مقرر کړي او مقابلې دې وکړي او داسې ماشومان دې پکې حصه والي چې باندې ګراوندونه هم ښایسته ښکاري
او دا ماشومان د دې سره سره به د تماشو نه بچي چې د څونه مشران دلته راغلي وو د مختلف طبقه فکر خلک چې د هغه دلته موجود وو د هغو یو انټریکشن چې کوم دی کې چې دی جوړ شو نو په هر جهت چې ته دې ته ګورې نو دا چې د یو ډېر کامیاب اکټیویټي ده د ارګنایزینګ کمیټې ملګرو د ټورنمنټ په خوشحالۍ سره سر ته رسیدو باندې د الله پاک شکریا ادا کړه او د KPL د خرچي په حواله سره وویل چې زمونږ خپل ملګرو دا 8 ټیمان سپانسر کړي وو او د دې نه علاوه د علاقې خلکو د بازار دکاندارانو او ملمنو پکې هم مالی مرستې کړې وي په دې ټورنمنټ کې چې څومره بچت شوی دی د دې لپاره به کمیټه کینی او دا فیصله به کوي چې دا پیسې کم ځای کې په کار راولي د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دا ټورنمنټ په خیر خیریت بغیر څه جنگ جګړې اختتام ته ورسېدو او تاسو سوال وکړو چې دا په پیسو ده نو پیسې لاول چې موږ ټورنمنټ شروع کو نو موږ په خپلو کې دا سوچ وکړو په تنظیم مرګرو چې یاره اول ځل دی اوله پیره ده نو دا به موږ خپل مرګري سپانسر کو نو موږ دی لا پیس کې خو د سپانسرشپ 10,000 روپۍ د یو ټیم نو زموږ خپلو مرګرو په دوه کسه یا په یو کس په جمع دي دا سپانسر شپ واغستو او په ټیم سلیکټ کو دا غین علاوه زموږ سره پکې د موږ د دې کلی د دې علاقې دکاندارانو هزار په دې پلیکسونو کې په دې جنډو کې په دې کې د زموږ سره تعاون کړی رہی او د څه پکې زموږ سره سکول والو تعاون کړی نور بهر مرګرو تعاون کړی د څه میلمانه پکې راغلي چا 5,000 روپۍ راکړي چا 10 راکړي چا 2-3,000 راکړي تو به زموږ د تنظیم مشران او کمیټې فیصله کوي چې آیا دا کمې پیسې چې پاتې دي چاله به میډیکل په مت کې مدد کوي د چا سره د راشن پورټ پیکیج په دغه کې کوي یا په سپورتس فند کې ساتي دا به کمیټي او سکینی او فیصله وکړي چې دا په صدقه کې وکړي یو خوا گیم او د خوشحالۍ سره د روغ صحت موقع ورکول او بل طرف ته د دې 14 ورځو کې چې څومره پیسې راغونډې شوي دي دا د علاقې د ضرورتمندو په کار راوستل د KK کاروان یو ښه اقدام دی دی وخت کې زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسي د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازه راکوي په لوی الله مسپارم د الله پامان पहला KPL चैंपियन कारवान फ्रेंडली और खांची समूह टोल नौ